د حصہ کې درې بابونه اول باب د حصہ کې پوره شوی دی د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي او دا باب په اتو آیاتونو کې دی او په دې کې ذکر دی د دریو قباحتونو د اهل کتابو تحذیرا لهذه الامه درې ناکار قباحتونه د اهل کتابو هغه ذکر کوي اول د دوی وینا غلطه وه قول کبیح لکه څنګه چې د دوی فعل غلطو درم قباحت انکار د اتباعنا او درم نقصان او قباحت کتمان الآیات دا درې غټ غټ قباحتونه د اهل کتابو ذکر کوي او منځ کې ترغیب للجهاد او انفاق اولنې ناکار صفت د دوی داو چې وینای غلطه وه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء د دوی وینا غلطه وه چې دوی دا خبره کوله چې الله رب العالمین فقیر دی او منګ اغنیا یو مالدار یو یقینا الله رب العالمین د دوی دا خبرې اوري د الله نه پټ نه دي یقینا اوري الله پاک وینا دغه کسانو چې ویلې ان الله فقیر الله رب العالمین فقیر دی او نحن اغنیاء او منګ یو مالدار غنیان زمنګ نه مال غواړي نو الله محتاج دی منګه مالدار یو ځکه الله منګ نه دا مال غواړي علماو به د دې درې وجې ذکر کړي دي چې دا خبره ولې کوله د دې وجې نه دا کوله تلبیسا علی الضعفاء شک یې چول کمزوري خلق کمزوري مسلمانان په شک کې چول په دې خبره سره چې دا یو قسم تلبیس کو چې الله فقیر دی منګه مالدار چې الله منګ وای چې مال قرض راکې چې قرض یې غواړي نو الله فقیر دی دویم دی دا خبره چې کوله دا استهزاء کوله استهزاء کوله نو ځکه دا څه ویله چې الله فقیر دی او منګ اغنیا یو درم دا کار چې دی کاو په دی وجه کاو چې نبی کریم علیه السلام خپکاو زکه دا خبره کوله الله فرمای سنكتب ما قالو زر دې چې منګ لیکو ما هغه څه قالو چې دی وای دې چې کوم خبره کړې ده او کوم استهزاء کوي نو الله پاک وای منګې لیکو زمنګ نه دا خبرې پټې نه دي وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجلد دی پیغمبران لرا بغیر حق بی گناه و بی جرمه انبیاء قتلول قتلهم الانبیاء ذکر کرد دی دا وینا غلطه وا نو پیلم غلط تے کنا قول خطا دے لکه څنګه چې پیل د دې خطاو سړی چې غلط کارونه کوي نو خبرې هم غلطي کوي نو هغه د کم ځای نه داسې صحیح خلکو انبیا دی قتلول ظلمونه دی کول په انبیاو باندې الزامات او تهمت دوی لګاو نو دا غلطي خبرې هم د دې د خولې نه وتلې چې الله فقیر دی او منګ اغنیا یو نو وینای غلطه ده
نو پیلم دغسې غلطو. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، منګه به ووایو الله فرمایي دوی ته وخت را روان دی، ذوقوا وسکئ عذاب الحریق، عذاب سوځونکی. دنیا کې مستهزاءات کول، ظلمونه کول، انبیاء علیہ السلام هم قتلول، اوس سزا د خپل عمل وسکئ، ذوقوا عذاب الحریق. ولی ذالک بما قدمت ایدیکم، دا په سبب د دې چې مخکې لېږلي دي ستاسو لاسونو ناکار عملونه. وان الله لیس بظلام للعبید، یقینا الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ بنده، الله ظلم نه کوي. لیس بظلام، لیس بذی ظلم للعبید، نه دی الله پاک هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ وخت کې په هیڅ چا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. بل د دې دا خبره غلطه وه. الذين کسان قالوا چې ویلې ان الله یقینا الله پاک عهد الینا، حکم یې کړی دی موږ ته الله ویلی دی، حکم کړی دی الله موږ ته الله نؤمن لرسول، چې موږ به یقین نه کوو، تصدیق به نه کوو د هیڅ یو پیغمبر په خبره، حتی تر دې پورې یأتینا چې راوړي موږ ته بقربان یو خیرات، تأکلوه النار چې وخوري هغې لره اور، چې اور یې وسوځوي. موږ ته الله ویلی دي چې د هیڅ چا خبره مه منئ، د هیڅ رسول، تر هغې وخته پورې چې تاسو ته یو قربان، یو صدقه خیرات پیش کی، یو خیرات پسې د اسمان نه اور راشي او اور یې وخوري ویې سوځوي. موږ ته الله دا ویلي چې یو قرباني پیش کی او هغه اور وسوځوي. نو جواب قل ورته ووایه قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، وایه پیغمبر یقینا راغلیو تاسو ته پیغمبران ډیر من قبلی زمانه مخکې، بالبینات په واضح دلایلو، واضح ادله پیش کړي، وبالذی قلتم او په هغه څه چې تاسو ویوئ دا معجزه هم پیش کړې ده، دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم پیش کړې ده، او نور هم ډېرې معجزې او بینات ادله پیش کړي دي تاسو ته. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، نو ولې تاسو قتلول دا پیغمبران که تاسو یې رښتینې په خپله دعوه کې دروغ ویوئ. چې داسې خبرې نو مخکې انبیا راغلي دي، او دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا معجزه هم پیش کړې ده او نور بینات هم پیش کړي دي، هغه هم ولې قتلول؟ فلم قتلتموهم، ولې هم قتلول؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. نو دی دا ظلمونه چې انبیاء علیه صلات وسلام قتل کړي وو، حدیث کې راځي چې 12 انبیاء علیه صلات وسلام دی په یو ورځ کې قتل کړي وو. دا ظلمونه او زیاتې دی کړی وو. بیا د دی مشرانو دا کارونه کړي وو، نو مشر چې یو کار کړی او کشر په هغې باندې تصدیق کوي، نو دی ورسره پکې شریک دی. د دی مشرانو کړي وو، دی نه و کړی، موجوده وو، نو وایي تاسو قتل کړي وو، نو دی په هغې قتل باندې رضا و که نه؟ رضا بالکفر کفرون، نو دی پې خوشحاله و که نه؟ د دې وجې نه تفسیر قرطبي قول ذکر کړی دی د امام شعبي چې
یو سړي د عثمان رضی الله تعالی عنه قتل په باره کې داسې وینا وکړل چې دا قتل یې ښه کړی دی چې قتل یې کړی دی. هغه ورته وویله خبره دا ده چې ته د دې تایید کې چې دا قتل یې کړی دی ښې کړي دي، نو ته د عثمان رضی الله تعالی عنه په دم په قتل کې ته شریک یې. ته هم سره شریک شوې. غلط کار چې یو کار ناروی او ته تایید کې، خو د دې مقصد دا دی چې دغه کار باندې ته خوشحاله. مشرانو انبیا قتل کړي و، کشران پې رضا و، نو الله پاک وایي تاسو قتل کړي و، فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک. کدی تکذیب کوي ستا نو صبر کوا. فإن كذبوك فاصبر ولی فقد كذب رسل من قبلك، یقینا تکذیب شوی و د پیغمبرانو ستانه مخکې. نو دا ناشنا خبره نه ده. ستانه مخکې انبیا راغلي دي، خلکو ته بد رد ویلي دي، کنځلې ورته کړي دي، په کاڼو ویشتلي دي، هغه یې صبر کړی و. نو که تا ستا تکذیب وکړي ای پیغمبره نو صبر کوه، ځکه د مخکنو انبیاو تکذیب شوی و ستانه مخکې. جاءو بالبینات والزبر، راتګ کړی و هغوی په واضح دلایلو، دا نه چې هغوی ادله نو پیش کړي. جاءو بالبینات، هغوی بینات پیش کړي و، ادله عقلیه، والزبر او کتابونه نقلی، والکتاب المنیر او کتاب واضح دلایل وحی ټولې پیش کړي و، دلائل عقلی نقلی وحی. کل نفس ذائقة الموت. نو سمو خیال لے دنیا خود ہمیشہ نہ دا، دنیا دار المحنت تے او دار البلا، د مصیبتونو د امتحانونو د زمائش کور دے. دا یو څو ورځې زندگی دا ختمیږي او بیا هغه زندگی شروع کیږي چې هغه ابدي زندگی ده او ختمیږي نه، بیا به پته ولګي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. و انما توفون اجورکم، او یقینا پوره به درکړی شي تاسو ته اجرونه ستاسو د عمل یوم القیامت، په ورځ د قیامت. فمن زحزح عن النار، سوک چې بچ شه د اور نه، و ادخل الجنت، او داخل شه جنت ته، فقد فاز، نو دقه سړی شه کامیاب. کامیابی چا د پاره ده؟ موږ دنیا کې چغې وو پلانې زنده باد او پلانې زنده باد. قرآن وایا، قرآن کې الله وایي فمن زحزح عن النار، سوک چې بش د اور نه و ادخل الجنه، او جنت ته داخل شو، فقد فاز، نو دیش زنده باد، د خوشحالی ژوند او زندگی د ته نصیب شوه. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نه دی دا ژوند د دنیا مگر دا سامان د الغرور د دوکې، دا د دوکې کور دی. څنګه سړی پې دوکه کیږي، فیظن دائمتا وهي فانیه، دې معنی خلک دا خیال کوي چې دا دنیا ګنې همیشه ده، او دا بنگلی دی، او دا نعمتونه دي، او دا خوراکونه دي، او حال دا دی چې دا پانی زندگی ده، یو څو ورځې زندگی ده بیا ختم شي. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، خامخا امتحان کیږي په تاسو باندې، په مالونو ستاسو کې او په نفسونو ستاسو کې. مال دی خراب شي او نفس ته تکلیف رسیږي، امتحان کېږي په تاسو په اموالکم، په ختمېدلو هلاکېدلو د مال کې او په کړولو د نفسونو کې. بیمارین راځي، تکلیفونه راځي. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب،
او خامخا تاسو به واورئ دغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین اشرکو دغه کسانو نه چې مشرکان دي اذن کثیرا بدې ردې ډېرې دا خلک به تاسو پسې ډېرې خبرې کوي لګیا وئ زر دی چې د دې اهل کتابو نه او د دې مشرکانو نه به بدې ردې ډېرې واورئ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ که تاسو صبر وکئ په دې عذاب په دې تکلیفونو باندې وتتقوا ځان وساتئ د انتقام اخیستلو نه الله ته حواله کړي وایه څه چې وی هغه وایه او ځان بچ کې د انتقام اخیستلو نه وی ما الله ته حواله کړی زه ته هېڅ نه ویم فإن ذلک من عزم الامور نو بېشک دا دي د پخو کارونو نه دا عزم الامور من عزم الامور دا پاخه او مضبوط امور نه دا دی زجر بکتمان الحق وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کله چې اخیستې وه الله مضبوطه وعده دغه کسانو نه چې ورکړی شوی و دوی ته کتاب لتبیننه چې خامخا به دا کتاب بیانوئ للناس خلکو ته ولا تکتمونه نه به پټوئ الله دا د اهل کتابو نه وعده اخیستې وه په لسان د پیغمبرانو اهل کتابو مولیانو ته الله په ژبه د پیغمبرانو ویلو چې دا کتاب واخلئ زده کوئ خو پټوئ به نه خلکو ته به بیانوئ او بیا تفسیر کبیر لیکلی دي چې په دې کې حکم کې هر عامل عالم داخل دی څنګه چې د مخکنو علماو نه دا عهد اخیستی شوی و چې د الله کتاب به خلکو ته بیانوئ او نه به پټوئ نو د دې مولیانو د دې امت هم دا ذمهواري ده چې کتاب به زده کوئ لتبیننه للناس ولا تکتمونه خلکو ته به بیانوئ او پټوئ به نه نو علماو دا ذمهواري ده چې د الله کتاب یې زده که نو دا به خلکو ته بیانوي ولا تکتمونه پټوي به نه نو بیا دی څه چل وکړو فنبذوه وراء ظهورهم وی غورځاو دا کتاب وروسته د شاګانو نه کتاب یې به پرېښودو عهد او وعدې پوره نه کړله فنبذوه وراء ظهورهم کتاب شاته وارتاو د دې وجه نه عبدالله ابن مسعود ته چا وویله چې دا آیات خو د اهل کتابو په باره کې نازل شوی دی چې هغوی د الله کتاب پټ کړی و خلکو ته یې نو بیان کړی وی دا هغوی پورې خاص نه دی دا آیات عام دی هر هغه څوک چې د الله کتاب یې زده کو د الله د کتاب عالم او مولا شو نو د هغه ذمهواري دا ده چې دا به خلکو ته بیانوي او د دې مسلې به نه پټوي نو دوی د الله کتاب شاته وغورځاو واشتروا به ثمنا قلیلا او غوره کړه په دې کتاب باندې دا دنیا لګا کتاب پټ کو حق بیان نه کو د دنیا په وجه د دنیا د لالچ د وجې نه کتاب بیان نه کړی شو پټیم کو واشتروا به ثمنا قلیلا ویخسته پې غوره کړه پې دا دنیا د دنیا منصب د دنیا عزت د دنیا مشري دا یې پې غوره کړله فبئس ما یشترون نو ډېر بد دی هغه څه چې دی غوره کوي او اخلي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا خیال او ګمان مه کوه په هغه کسانو یفرحونه چې خوشحالیږي بما اتوا په هغه څه چې دی راتګ کوي هغې ته چې هغه څه دی چې هغه کتمان الحق دی
خیال مکوا ګمان مکو په کسانو یفرحون چې خوشحالي کوي بما په هغه څه اتو چې دی راتک کوي هغې ته چې هغه کتمان الحق دی ویحبون او دی خوښه ګڼي محبت کوي ان یحمدو چې د دی د صفت وکړی شي بما لم یفعلو په هغه څه چې دی کړي نه دي چې کړي نه دي او د دې صفتونه دي کیږي په دې خوشحالیږي کار امداد چې حق پټ کړی دی او بیا د هغې محبت او مینه امداده چې خلک دې زموږ صفتونه کوي ان یحمدو بما لم یفعلو چې صفت دې وکړی شي د دی په هغه څه لم یفعلو چې دی کړي نه دي نو ګمان پې څه مه کوه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ګمان مه کوه په دی باندې مفازة په بچ کېدو د عذاب نه دی د عذاب نه بچ کېدی نشي دی د یو کار نه کړی او صفت دې وشي بعضې خلک داسې وي چې ته ولاسې صفت کې نو دی خوشحالېږي چې یاره زنګ نه رښتیا داسې ښه سړی یم او کړي هېڅ هم نه او ته له صفت کې نو دی ډېر خوشحاله شي نو الله فرمایي خیال پې مه کوه چې دی به د عذاب نه بچ شي ولهم عذاب علیم د دی دپاره دی عذاب درناک ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر د دې ځای نه آخره پورې دا دریم باب دی او په دې کې عادت د مضامینو اربعو څلور مضامین چې مخکې تیر شي توحید رسالت جهاد انفاق د هغې عادت د مضامینو ده او تعلیم د دعا او ذکر دی د اوصافو نیکو اوصافو د اهل کتابو چې اهل کتابو کې ښه صفتونه مو ښه خلک هم پکې وو دا ولې ذکر کوي د پاره د ترغیب او آخري آیات کې خلاصه د ټول صورت خاص الله لرا اختیارات د اسمانونو او د ځمکو دي او الله علی کل شیء قدیر پارشي باندې د قدرت والا دی دا داود توحید ذکر کړله نو د دې اثبات دپاره چې اختیارات بره وښکته د الله دي عیسی علیه السلام سره اختیار نشته دی د مریم سره نشته دی آل عمران متصرفین نو لکه صورت باول کې چې دا ثابت کړله ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې او په اختلاف د شپې او د ورځو کې لآیات لأولی الالباب په دې کې د آیات دلایل د پاره د خاوندانو د خالص عقل والاو لأولی الالباب چې الله ولا ښایسته عقل خالص ورکړی هغې د پاره په دې کې ګڼ ادله موجود دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا هغه کسان چې یادوي الله لرا په ولاړ او په ناسته عبادت کوي یذکرون الله عبادت لسانی قیاما وقعودا په ولاړ او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو ويتفکرون فی خلق السماوات او بیا په دې کې سوچم کوي د عبادت قلبش او سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې او وایي چې سوچ وکړي ای ربا دا ځمکې اسمانونه دا کائنات تا موجودات تا عبس نه دي پیدا کړي او دا چې کائناتو کې سوچ کوي فکر کوي او بس نصیحت تی نه اخلي دا کائنات مخلوقات نور سپوږمۍ ځمکه ستوري دا څیزونه پیدا دي حالات بدلیږي را بدلیږي او انسان بس هیڅ سوچ نه کوي چې دا یې څه پیدا کړي دي دا خو بې وقوفي
چې دونه سوچ نه کوي چې دا ځمکې اسمانونه دا نظام کائنات الله پیدا کړي دی او دا چلیږي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې او وایي ربنا ما خلقت هذا، اے زمونږ ربا ندی پیدا کړی تا دا موجودات باطلا، باطل بے پیدې عبس. سبحانک نسبح سبحانک، منگ پاکی بیان اوستا. فقنا عذاب النار، نو ساتي منگ دا عذاب دورنا. ربنا یا زمنگ ربا انک یقینا تو من تدخل النار، سوک چی داخل کی ورتا فقد اخزیته، نو یقینا تا دیسک اخزیته، دا دی حلاک او تا رسوا کو ودی شرمو. سوک چی تا ورتا داخل کو فقد اخزیته اهلکته، حلاک دی کو. وما للظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو د پاره څوک مددگار. ربنا یا زمنګ ربا اننا سمعنا، یقینا منګ اورېدلې د منادیان، هغه आवाज کوونکې د هغه आवाज منګ اورېدلې دی. دا منادی څوک دی؟ رسول یا منادی قرآن. هغه داعی یدعو الی الایمان، چې هغه دعوت ورکوي ایمان ته. اے زمنګ ربا منګ اورېدلې دی आवाज د هغه आवाज کوونکي ینادي للایمان، چې هغه خلک را بلی د ایمان طرف ته دعوت ورکوي. ومن احسن قولا ممن دعا الی الله ان آمنو بربکم، او پدې دعوت کې دا وایي چې ایمان راوړئ پر رب ستاسو. فآمنا، نو موږ ایمان راوړی دی. اے زموږ ربا فاغفر لنا، بخنه وکړې موږ ته زموږ د ګناهونو. وکفر عنا سیئاتنا، او لرې کې زموږ نه سیئاتنا تکلیفونه او مصیبتونه زموږ نه. وتوفنا مع الابرار، او موږ له مرګ راولې په زمره او په ډله د نیکانو خلکو کې. وتوفنا تمنګ وفات کې، کله چې تمنګ وفات کې نو اے رب منګ وفات کې مع الابرار، د نیکانو خلکو سره. زمنګ روح د نیکانو مجلس ته بوزي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک، ربنا اے زمنګ ربا وآتنا ما وعدتنا، راکې مونږ ته هغه چې تا مونږ سره وعده کړې ده علی رسولکا، په ژبه د پیغمبرانو ستا. ولا تخزنا یوم القیامت، او ته مونږ مه ذلیله کې او مم شرمې په ورځ د قیامتو. انک لا تخلف المیعاد، یقینا ته خلاف نه کې د خپلې وعدې. فاستجاب لهم ربهم، نو قبلی الله پاک د داسې خلقو دعا. څوک الله تعجزي کوي، الله نه غواړي، نو الله قبلی دعا د دی. او الله وای انی لا اضیع عمل عامل منکم، یقینا زه نه ضایع کوم عمل دی او عمل کوونکي منکم ستاسو نه. من ذکر او انثی، که هغه وي سړی او که زنانه، په داسې حال کې چې دی مؤمن وي. بعضکم من بعض، بعض ستاسو د بعضو نورو نه دي. فالذین هاجروا و اخرجوا، هغه کسان چې هجرت یې کړی دی، و اخرجوا ایستی شوي دي، من دیارهم د خپلو کورونو نه هجرت په خپله وتلی دی، یا نورو ظالمانو ایستلی دی. و اوزو فی سبیل، او دی ته تکلیفونه رسولی شوي دي په لار د توحید زما کې. وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا او دی جنگ کړی دی د الله دپاره. وقتلوا او دی قتل کړی شوي دي د الله په لار کې. نو الله فرمایي لأکفرن عنهم سیئاتهم، خامخا به زه لرې کړم د دوی ګناهونه، مصائب بدنامه د دوی مصائب به لرې کړم. ولأدخلنهم، او خامخا داخل به کړم دی لره باغونو ته، جنات تجري من تحتها الانهار، باغونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه. ثوابا من عند الله، او ثواب به ورکړم دی ته، ثواب د طرفه د الله نه. اصیب ثوابا من عند الله، دی ته به ثواب ورکړی شي د طرفه د الله نه. والله عنده حسن الثواب،
او د الله سره بهتر اجر او ثواب دی. دفع د وهم، او وهم دا دی چې دا کافران دا بيدینه دي، د اسلام دشمنان دي، او دی سره دونه مال دی او دولت دی او دی دونه بدماشي نه کوي او دونه طاقتونه وسره دي. نو الله فرمایي په دې مه دوکه کیږئ، دا یو څو ورځې خوشحالي ده د دنیا، دا ختمیږي او بیا ځای جهنمي. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دوکه دین کی تال را اوړېدل راوړېدل دغه کسانو چې کافران دي فی البلاد، په دې ښارونو کې چې یو طرف ته منډي او بل طرف ته په هوا کې ځي، په جازونو کې ځي، په گاړو کې ځي، دا قوت او طاقت سره دی، دا ګرځېدل لا ګرځېدل په دې ښاریو کې په دې دوکه نشي. متاع قلیل، دا فایده د لږ غوندې یو چند ورځې دي ختمیږي. ثم مأواهم جهنم، بیا ځای د دی جهنم دی، و بئس المهاد، او ډېر بد ځای دی د وخت تېرولو د آرام کولو. بیا د دی دا مهاد د وخت تېرولو ځای چې دی دا ډېر بد ناکاره ځای دی د ورتلو. لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری، نو کله دا مالونه چې دی د مؤمنانو سره وي، نو د مؤمن د پاره دا مال چې د الله نه ویریږي د هغه د پاره به ښه شی دی. لکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه، مال سره دی د رب نه یریږي او مال په صحیح ځای لګوي او د هغې حقوق ادا کوي، چې یریږي د خپل رب نه، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، د دوی د پاره دي باغونه بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه همیشه به په دغې جنتونو کې نزولا من عند الله، او دا میلمستیا د طرفه د الله نه. وما عند الله خیر للابرار، او هغه څه چې د الله سره دي هغه ډېر غوره او بهتر دي د پاره د نیکانو موحدینو. نزولا میلمستیا یې وویله، میلمه دی، نو میلمه بېغمه یي که نه، ته چې د چا میلمه شي نو بس ستا سره هېڅ غم نه وي، که هغې په قرض پیدا کوي که سوال باندې پیدا کوي کار څه خو راوړي ستا مخې ته ږدي. میلمه د ده په بل چا باندې ذمهواري ده. نو دا سړی د الله میلمه دی، هېڅ فکر او سوچ سره نشته دی، بس خوراکونه دي او جنتونه دي او بنګلې دي او دی دې پکې وخت تېروي، میلمستیا د طرفه د الله نه. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یقیناً بعضې د اهل کتابونه داسې خلک دي چې ایمان لري په الله او هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته، وما او په هغه کتابونو انزل الیه چې نازل شوی دی دوی ته. نو په اهل کتابو کې ښه خلک وکنه لکه عبدالله ابن سلام او نور، خپل کتاب باندې ایمان رو، قرآن چې راغی په دې ایمان راوړ. وما انزل الیهم، هغه چې نازل شوی دی ته، خاشعین لله، یریدونکي دي خاص د الله د پاره. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، نه غوره کوي په آیاتونو د الله باندې دا دنیا لګا، په دین باندې دنیا نه غوره کوي. اولئک لهم اجرهم، د دې خلکو پاره اجر او ثواب دی په نزد د رب د دی. ان الله سریع الحساب، او یقینا الله دې زر حساب کولو والا. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والاو اصبروا، صبر کوئ په تکالیفو. دنیا د مشقتونو او د تکلیفونو کور دی، نو دین باندې چلیږي، توحید باندې چلیږي، نو مصائب برازي، نو صبر کوا. وصابروا، او یو بل ته د صبر وصیت کوئ، یو بل ته خپلو ملګرو کې خپل منځ کې یو بل ته د صبر وصیت کوئ. وایي دا تکلیفونه به راځي، دا کافران به د مسلمانانو سره دشمنین او عداوتونه کوي، خو ګوره زمونږ کامیابي به په څه په صبر وي، موږ به صبر کوو. او دریم نمبر ورابطو، او د جهاد د پاره تیاری کوئ، جهاد له تیاری کوئ. نو دا نه چې د جهاد ماده ختمه شوه
بیکار نه کیږي. رابط اصل کې تیار ودرېدلو ته وایي چې سړی د جهاد دپاره تیاری کوي، اس تیاروي، اسلحه تیاروي، ځان تدریب او ټریننګ کوي، دې ته رابط وایي. ورابطو مرابط فی سبیل الله چې ځان یې تیار کړی دی د الله دین ته، هغه مرابط دی چې یو مونځ وکړي او د بل مانځه انتظار کوي چې بل مونځ به راځي او هغې ته به ځان تیار کومه او هغه مونځ به کومه. دا مرابط دی، ځکه د مانځه انتظار کوي که نه. رابطو تیار شئ د الله دین ته، د الله د دین چې څونه کارونه دي هغې ته تیار اوسېږئ. او دغسې رابطو د خپل مسلمانانو د ملک حفاظت کوي، او رابطو د مسلمانانو د ملک اسلامی د سرحداتو حفاظت کوي چې چېرته ستا په ملک باندې کافر او غیر حمله ونه کي، مسلمانانو ته تکلیف ونه رسوي. رابطو دا معنی ده. رابطو نو تیاری کوئ، د الله دین ته تیار شئ، جهاد د پاره تیاری کوئ. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د صورت امتیازاتو کې اول دا چې دفع د شبې چې کومه شبه دی کوله چې عیسی ابن الله دی، په دریو طریقو سره د هغې جواب وکړو، او کثرت د دلایلو په عبدیت د عیسی علیه صلات وسلام. عیسی علیه صلات وسلام عبدالله د الله بنده و، او ویلی و چې زه د الله بنده یم. نو په هغې باندې دلایل ذکر کړل ګڼ. ذکر د قبایحو کثیره و د اهل کتابو، صورت کې ډېر قباحتونه د اهل کتابو ذکر کړل، او په صورت کې قوانین لتأسیس الجماعت چې مسلمانان به یو جماعت لري، په هغه جماعت کې به دی کلکي، او د هغې دپاره قوانین ذکر کړل چې عقیده به د ټولو یوی، قانون به قرآني، عقیده به یوی، قانون به قرآني، او ارکان به فعالي، او په جماعت باندې به مال لګئی، خرچ به کوي، او پنځم د جماعت د اسرارو حفاظت به کوي. دا قوانین لتاسیس الجماعت. بیا بیان د شرایطو د امیر، د هغه شرایط ذکر کړل، او اوصاف عشره د منافقینو. سورت